السلام علیکم ملګرو. فضل نبی ما د خپل کلی کې ولاړم. ډېر زبردست چولې دي. دا هغه کلی ډېر پخوانی چې دا هغې طرف ته چې کوم دی د هندوانو هغه دور چې کوم تحریک پاکستان نه مخکې دور و هغه دوکانونو د کلي منځ دی بلکل منځ او زمونږ د کشر چولې دي ډېر زبردست چولې دي. یعنې د ده چې کله مونږ واړو نو مونږ د ده نیکه له به راتلو حضرت ماما خدای پاک دې وبخي تمام جوړنتونه هغه وخت کې دا چولې شروع کړي وي ډېر پخوا دور ډېر نن نه کم از کم 50-60 کاله مخکې بل هغه د والد صاحب او بسوار هغه دا شروع کړ. اوس دا څلورم نسل دی نسل در نسل دا ځکه زموږ د کلي د منتقل کېږي ډېر زبردست دغه دي. همو څه د کلي ډېر هغه ولاړ دي. تاسو به څه وایي د دې چولو په حق کې عیسی خان صدر صاحب؟ چولې خو ډېر زموږ د ورکوټوالي نه دا ډېر مزېدارې چولې دي او د خپل کیمرامین ته دې هم ورکړه چې دې هم لږ وسکي چې دې هم وسکي چې دې هم خوند والي نو بس دا خو بسور مخکې ډېر دغه کول دا د ټول کلي مشهورې چولې دي. ټول کلي ته به څه وایې اجمل صاحب؟ ته لکه ته خو ډېر په وخت پخوا نلده کېږي او بل دا خبر کې د هندوانو دوست هم یې غواړي ځکه تاسو موږ خو چې واړو هم دغه چولې وم خو د ده نیکه موږ ته یاد شي د کاروبار هم خو کمزور کاروبار خو د پلار چولې خرڅولې به شي ښه مزدار یې اوس دی هم ښه مزېدار چولې خرڅوي ښه شته او دغه هندوان شو دغه هندوانو زموږ پلارانو سره وخت پاس کړی ښه مزېدار زموږ نیکه موږ سره خو خلک وو بد خلک نو مینه ناک خلک وو زموږ خلکو سره به ادب کولو کمزوري خلک وو زموږ د وزیر ګړی خلک خو ځکه د کلي کې د خلک وایي کړي د هندوانو دوست کړه هغه صفت بار زموږ سره 30-35 سال شول اوس به د هندوستان راځي دلی نه راځي زموږ مرګي ښه مرګي دي ښه وطن خو لږ به ایماندار خلک دي او زموږ د خلکو سره ډېر ګهره دوستانه دي خلکو سره او دا چې ډېر ښه وخت دا کې بیا هم راځي پاکستان ته او دی د پاکستان نه چې دی د دې وخت کې موږ د چولو خبره کوو که نه چولو صفت خبره کوو ته پکې د هندوانو صفت ته لاړې خبره ته لاړې په دې موږ تاسو بیا بحث کوو په دې موږ تاسو بیا خبرې کوو د هندوانو والا بیا کړه موږ د بسور د چولو خبره کوو که چولو خو ډېر مزدار چولې ماشاءالله ډېر مشهور چولې دي لکه ټول خلک ولا کم ځای نه راځي کیم ګړی نه لبیک نه د وزیر هر ځای نه راځي مېرې نه ښه مزدار چول کنه چولو راځي تر نور زیات چولو والي خو دا وخت سره چولو ول دی وخت سره څه به وایي ته نسل در نسل نه د نیکه د وخت نه د پلار د به چولې شروع کړي تا نیکه خو موږ ذایقه کتلې تا خو نه کتلې څه وایي نسل در نسل ته د کلي د شی منتقل کې څه بالکل دا به موږ ان شاء الله تر اخره په خپل کار دی دا ول پلان کول بیا د مجمع پزویره روان دی زیاده کې کم از کم څلورم نسل ته نسل د خبره لاړه بالکل او لا روانه او دې کې څه دغه واچوي چې دومره خوږې دي او دومره ښایسته او بل او کېږي چې ته ډېر په وخت ختمېږي د دې څه وجه چې 11 بجې کېږي تا ختم کړي بالکل بس یاره شي ښه استعمالو هر یو شي موږ استعمالو یو چې غلط شی نه راخو هر یو شي زبردست کمی مسالې کمی دغه موږ ټول هر یو شی ښه صحیح وروړو په دې وجه او چې لس 11 کېږي ان شاء الله زموږ کار ختم وي زبردست برکت ته پکې ډېر زیات برکت ته پکې یقینا ملګرو څنګه چې د خبرو کا چې دې کې مونږ ډېر ذایقې دا کوو نو یقینا د ذایقه‌دار خو دی ځکه چې مونږ هم د رازو والا اخور دا ډېر مهرباني والسلام